ګرانو کتونکو سلامونه. الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. دې وخت کې چې دا کومه زنانه موږ سره موجود دي د کلونو راسې دلته کې راځي او پته ده راته ځکه چې کورونو کې هم د دوی موږ ویډیوګانې کړي دي او انتخابي مجبوره دي. دغه خورکۍ چې کومه ده خاوند یې چاویشتی دی او بچیو باندې نخر هم تېرې شوي دي، اوس هم پرې تېرېږي. دغه شانتې دا زنانه خپل هم بیماره ده او دې وخت کې 3000 روپۍ دې ته د علاج ضرورت دی، خو هغه علاج دا نشي کولی. 3 لوریانې دي، دغه لورکۍ ده ورسره او واړه بچي دي، د ګټې وټې څوک نشته. موږ دې وخت کې خپل دغه وس وکړو چې دا کپړې م ورکړې او دا کپړې دوی په خپله خوښه کړې، اختر کې به یې واچوي، داسې به یې واچوي. ولې چې دوی هغه کپړې پیزار موږ ګورو نو شلېدلې، خو به ژوند دې تېرېږي په دې ګرانه کې. یو سړی ځان له خېټې له پیدا کیو که نه ځان له پیزار کپړې واخلي، خو دې وخت کې دوی د ډېر څه حقدار دي چې دوی له ما خوراک ورکړی او وي ته شجیبه ته مې دښمن چې سم وس دی هغه مو کو نو خو ستاسو تعاون را سره د دې لوی اختر نه وړاندې دوی ته موږ بیا هم اطلاع کولی شو، دوی بیا هم راتلی شي او دوی له څه ورکولی خو هم شو. څومره وخت نه دلته راځئ؟ ډېر وخت نه راځو، د خوراک هر څیز راکوي، جامه پیزار هم راکوي. الله دې کامیاب کړي. بس چې څه در غریبي دي موږ سره خپله بس راکوي. شپږ 3 هلکان او 3 جینکۍ دي، کار روزګار مې پکې څوک نشته. خاوند مې جوړونو بیمار دی او ستا دې وخت کې 3000 روپۍ د علاج 3000 روپۍ مې د علاج ضرور خو بس نشته، بس پاتې شوه. نشته پاتې شوه. ښه ګرانو کتونکو دا لورکۍ د تعلیم سره ډېر شوق دی. سویم کې سیکنډ ایئر اوس ته وایې چې 12 ته داخله وکړه؟ او جی نو نشته پیسې؟ نشته، اوس پلار مې بیمار دی، د جوړونو بیمار دی او مشر ورور نشته، اوس زه مشره یم، نور کشران د کور ذمهوارۍ په تاسو؟ او جی د تعلیم هم څنګه وکړو؟ بس دا هم زه ډېره غریبۍ کې کړی دی. او جی ته به چې دا داخله شي او جی دې لپاره ما چرګوټي یا چرګ هغه شوه مې ساته چې به لږ ښه شو، د دې به کاپیانو ضرورت شوه، پنسل به شو، ما به هغه خرڅ کړو او دې له مې پې وکړو. دې 12مه پورې مې راورسوله او نور مې هېڅ وس دست نشته چې زه پې وکړم. او د دې دا ارمان دی چې زه سبق نور هم ووایم چې ما ته څه نوکري میلو شي نو هم به د پلار سره ملا وتړم. واړه بچي مې دي، د هر یو څیز پام ته داره دي. کو چا سره هندوانه وویني، خټکي وویني، ام وویني، راشي ووایي امې پلانکې، زه ورته وایم زویه خیر دی راځئ دلته کښېنئ، زه یې په نورو خبرو کوم. بس هغه ټیم دی او وخت یې خدای پاک تېروي، په خانانو هم تېروي، په غریبانانو هم تېروي. او بس ده سره د الله وکړي الف خان شیرپا سره چې بس موږ سره د خپل وس مطابق د هر یو څیز امداد را سره کوي. بس ګرانو کتونکو دا صدقه جاریه ده، خو څوک داسې وایي چې دا ماشومه د مخکې تعلیم جاري وساتي نو بالکل را سره تعاون کولی شي چې دی له 3rd ایئر ته داخله وکړو. تاسو به انشاءالله د هر څه نه خبرو چې دا دې داخله شوه او قابله ده، مور یې وایي ډېره قابله ده. ښه د دې ژوند د دې نه هم ډېر زیات سخت دی. او څو کالونه تاسو راځئ؟ ما خو ډېر وخت شو چې دلته راځم، بس دې ځای نه هر څه وړم او دې ځای نه علاوه مې بل هېڅ درک نه لګي. بس دلته راشم هر څه یوسم، اوس هم څه نشته؟ بس اوس خو سم نشته ځکه مې په دې کپړو خوشحاله شئ؟ او ډېر بچو له خو بس کپړې یوسئ که نه؟ ولې کپړې مو واغېستی نور څه؟ جانمازونه دي بس کپړې دي. جانماز هم واغېسته؟ تاسو؟ مونږ هم کپړې واغېستې، جانمازونه یې راکړل او د کټ څادر یې پکې یو راکراله. صحیح. که نور څه نه دي اختر کې خو به تبرې جوړ کړو وابېچو که نه وابېچو. ښه اوس دې وخت کې ژوند څنګه روان دی؟ بس د خلک ښه په مزو کې دي، موږ چې د مخ ته اړولو زه یم نه بس دې خوا راشو اړو څوک هم تپوس نه کوي. دلته هم چې راشي لکه نن زما دا وس نشته ګینې ما وایي چې زه تا له خوراک وړه درکړم، څومره ضرورت دی؟ بس هېڅ هم راکه نشته ځکه خو مې رامخه وکړه، د میاشت نه زیات وشو چې غوړي راکه نشته. دلته مې د زوی د پیس داخله ده 100 روپۍ دی، خو چې ما څه نشته سارې راته وایي مورې بس نه ځمه، هر وخت به سوالونه خلکو ته کوو. اوس کیدای شي چې تللی به یو که به نه یې تللی. استادان یې وښي ګینې ښه زما د الله ته د هر څه نه خبر دي او نه د پټ پناه زما خاوند خو د ګرځېدو نه دي. صحیح. ګرانو کتونکو د دغه پیس 100 روپۍ خو سره موږ واده کړې ده، خو دا 100 روپو قیمت ته وګوره. ښه خلکو ویل الف خان چې کوم دی نو د چټاکوی روجو چې کوم دی او دغه خبره کوي
د دې نه تپوس وکړه چټاکې نو سره هر قسم زما امداد هغه روجې به خلکو له ورکولې نو ډېرې خبرې به یې کولې او تاسو له به زونه پیدا داړو منې داړو روجې مې یوړې دي ځای نه چې موږ کوم څه وړي دي نو داسې نه موږ هغه پخې روجې چې وم وړې هغې بس وړم دي که نه خو بچي به م نار ناست و چې به م یوړله بس ښه او جماعت یې به مو کوو ښه دواګانې وي او ستاسو پې سره اوس هم درته کوو بیا هم درته کوو بیا هم درته کوو الله دې تا کامیاب کړي ګینې کلي کې هم دونه خلک دي خو څوک هغه وظیفه قدرې هم نه راکوي خپل میندې هم ښه ماړې دي او کلیوال هم ښه ماړې دي صحیح ګرانو کتونکو دا خبرې چې موږ کوو نو یو خو د دوی د کوره خال تاسو ته بیانوو نور خو دوی ما ته ډېر ووایي چې ډېر ښه ډېر لو ډېر زبردست و ماښام ته یو نوړی نه جوړېږي معاملات په د الله سره ټیک ساتو انسانانو سره نه او دا الله سره تجارت دی او دې کې نه سیاست شته نه بنیتي چې څوک کوي چې الف خان ته زه ورکوم او دی چاله ورکوي او دی به پې خپل چې کوم دی نوم کوي نو نوم د نوم او شهرت او دغې نه ورتېر یو الحمدلله پړم سارمان نشته خو کوم داسې خلک چې د الله سره تجارت کوي او د الله د رضا دپاره کوي نو دا ښځه را سره سپانسر کوي ډېر سخت ژوند دی ما ته پته ده که نه او دا وایي چې په ځان به نخره تېره کړم خو چې په دې لوریانو باندې سبق وویم نو خو تاسو را سره داسې مدد کوئ بلکل را سره کولی شي یو سړی وي زه په خپل لاس ورکوم نو دلته کې به راشي زه به دا مور روغ غواړم دا مور به روغ غواړم او په خپل لاس یې وله ورکړې زما مقصد د دوی کار کې دی بهرحال به ډېر خلک دغه تمه کوي چې الف خان به دوی له یا ورکوي یا نه زما دغې سره څه کار نشته خو زه وایم چې تاسو ته میلو شي خو دوی سره غورې موبایل یې نشته دی چې موبایل یې ورسره وي که نه نو ما بیا نمبر یې ورکولې ځکه چې د دوی دا ستړې ما وکتلې دا سختې جبې کومې تېرېږي ناخرې جبې کومې تېرېږي بچي یې دې وخت کې بیمار دي هغه اټۍ ته هم نشي راوستی کلیوال دوکان دي چې د هغې نه پې علاج وکړي دا دې ټایم کې بیماره 300 روپو ضرورت دی ورته نو ډېر ضرورتمند دي ضرور ورسره مدد وکړي اپیل درته کوم مننه خوشحاله اوسئ